او د هغې پرفارمنس هم ستاسو د مخې دی چې یو د بل نه ښه پرفارمنس کوي نو ورلډ کپ چې کوم را روان دی نو د هغوی دپاره تاسو کوم ټیم سلیکټ کوئ هغه زموږ سره په کمنټس کې شریک کړئ چې څوک پکار دي چې ورلډ کپ دپاره سلیکټ شي څومره چې هم د بوم بوم افتخار احمد پین دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شئ ځکه ملګرو چې د بوم بوم افتخار احمد بیګا کومه انټرویو ده نو ګورئ هغه د اورېدو ده او فخر زمان د بوم بوم او سلمان آغا په باره کې څه خبره مخې ته راوړې دي هغه ټولې په دې ویډیو کې ستاسو سره شریک کوم اول خو به ملګرو د پاکستان چې کوم ټاپ پوزیشن و په څه کې په ټوله دنیا کې نو ټول ملګري میسیجونه کوي چې نوید بھائی وجه څه ده چې پاکستان کرکټ ټیم بیا د 1 نه 3 نمبر ته راغلی نو تاسو دې سیټ کې کتلی شئ ملګرو چې د بیګاني میچ د بیلات سره پاکستان یو پوینټ واپس لوز کو او 3 نمبر ته راغله خو بیا هم ملګرو الحمدلله په دې سیریز کې پاکستان ټاپ پوزیشن ته ختلی و بیا به هم انشاءالله العزیز ښه کمبیک کوي کله چې بابر اعظم ملګرو کپتانۍ له راتلو او هغه پاکستان کرکټ ټیم کپتان جوړېدو نو دا پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی دا په 9 نمبر باندې و د بابر اعظم دغه محنت او دغه خوارۍ پاکستان کرکټ ټیم ټاپ پوزیشن ته هم راورسو بیا هم ملګرو په 3 نمبر دی یو پوینټ صرف کم دی انشاءالله العزیز چې ښه کمبیک به کوي او ښه پوزیشن سره به واپس ټاپ پوزیشن ته راځي دا هم د فخر خبره ده چې پاکستان ټاپ پوزیشن ته راغلی اوس راځو ملګرو د چا طرف ته د بوم بوم افتخار احمد طرف ته بوم بوم افتخار احمد نه د جیو سوپر چې کوم نماینده دی نو هغه د دا یک کوېسچن وکړو چې قاریږي به راته هم نه خو زه د نه دا تپوس کومه چې کوم چاچای کرکټ لقب دی او د بوم بوم نارې دغه تماشګیر وهي نو ته پې خفه کېږې او که نه راځئ د بوم بوم افتخار احمد د انټرویو واورئ بیا پې خپلې خبرې کوو एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा और इसमें अगर आप ना जवाब देना चाहें तो आपकी मर्जी बट जब आप ग्राउंड पे आते हैं चाहे पिंडी हो चाहे लाहौर हो चाहे कराची हो फैंस आपके लिए छाछू छाछू कहते हैं अब आपको क्या ये बुरा लगता है या आप इसको कहते हैं कि ये फैंस का इज़हार मोहब्बत थे आपको कैसा लगता है जब फैंस आपके लिए इस तरह की आवाज़ें लगाता है देखो अगर मैं आपको हकीकत बताऊँ तो फर्स्ट टाइम मुझे बुरा लग रहा था मगर अब मुझे बड़ा मज़ा आता है जब क्राउड इसी तरह मैंने अपने लाइव में पहले शाहिद भाई को देखा था जब वो ग्राउंड में आता था ऐसे क्राउड उठ जाते थे अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैं अपना वो देख रहा हूँ तो मैं खुशी होती है अभी एक ये नहीं कि ये कोई बुरी बात है या कोई गाली है ये तो कोई इतना ख़ास बात नहीं है तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी कोई बात नहीं मैं एंजॉय करता हूँ और सब क्राउड जितने भी हैं वो हम मुझे सपोर्ट करता है यकीन मानो मैं जहाँ भी गए हो तो लोग मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं तो मैं सबके लिए और सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कोई टेंशन नहीं है आप लोग भी इंजॉय करो और मुझे भी इंजॉय करने د بوم بوم افتخار احمد دغه الفاظ تاسو واورئ د ملګرو چې په اوله کې به راباندې ډېر زیات بد لګېده ځکه ملګرو چاچا څه ته ویلی شي چاچا مشر ته ویلی شي نو بوم بوم افتخار احمد خو دا وایي چیرې ما اوس ایله د کرکټ آغاز وکړو او بیا ما ته د چاچا لقب ویلی کېږي نو اوله کې به راباندې ډېر زیات بد لګېدو چې ولې دا تماشګیر د چاچا الفاظ استعمالی خو بیا چې ما وکتل چې د خلک زما سره څومره مینه کوي څنګه چې بوم بوم شاهد آفریدي نارې به وې په سټیډیم کې چې کله به بوم بوم شاهد آفریدي سټیډیم ته سره د بیټه راغلی نو ټول تماشګیر به ورته ودرېدل او ډېره زیاتې خوشحالي به ورته کوله نو اوس چې زه ګورم نو ما له ډېر زیات خوند راکوي چې کله بیټینګ له را روان یم او سټیډیم ته رادن نه شم نو د دې خلکو دا مینه او دوی چې ما ته ودرېږي نو په ما باندې ډېر زیات ښه لګي نو مخکې به مو مایند کوو خو اوس یې نه مایند کوم او اوس خو ملګرو شاهد خان آفریدي هغه له د بوم بوم لقب ورکړی دی خو کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کوي چې بوم بوم افتخار احمد ټیک دی او که چاچای کرکټ چې کوم لقب و هغه ټیک دی اوس راځو ملګرو د فخر زمان چې کومه انټرویو وه نو هغه ډېر زیات بهترین وه هغه ډېره زیات یو اهم او ډېره ښکلې خبره مخې ته راوړه فخر زمان تاسو کتلی شئ ملګرو په دې سیریز کې الحمدلله ثم الحمدلله زموږ دغه پښتون ورور فخر پښتونخوا فخر زمان تاسو وکتل چې هغه مین اف د سیریز و بهترین بیټینګ یې په دې سیریز کې وکړو خو د بوم بوم افتخار احمد او د سلمان آغا حوالې سره هغه څه ویلي دي
دا هم واورئ. एज ए टीम मैं समझता हूँ कि जो हमारी टीम को ज़रूरत थी, जो हम लोग ढूंढ रहे थे, वो हमें इस सीरीज़ में मिले हैं। और अगर आप देखिए आगा सलमान और इफ्तिखार जिस तरीके से खेले हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और मैं ख़ुद भी, मुझे लगा कि जो कराची में जो मैंने मिस्टेक्स की तो मैं भी जाके उस पर काम करूँगा। हो सकता है कि वर्ल्ड कप में इस तरह की विकेटें मिले। तो बस यही था और अच्छा लगा कि ये सीरीज़ जीते हम लोग। تاسو واورئ د ملګرو د فخر زمان دغه انټرویو هغه څه وویل ملګرو، هغه وویل چې موږ له بهترین چې کوم په میډل آرډر کې 2 بیټسمینان دي، سلمان آغا او بوم بوم افتخار احمد. په دې سیریز کې موږ ته ډیره غټه پیدا وشوه. هغه پیدا څه ده ملګرو؟ هغه پیدا دا ده چې سلمان آغا ډیر بهترین یو بیټسمین یو بالر موږ ته میلاو شو، او بوم بوم افتخار احمد چې کوم زموږ د میډل آرډر مسله ده، نو هغه به ان شاء الله العزیز چې بوم بوم افتخار احمد او سلمان آغا چې کوم پرفارمنس دی نو دا به موږ ته په ورلډ کپ کې ډیره زیاته غټه پیدا راکړي. نو بالکل ملګرو د فخر زمان دا خبره بالکل ټیک ده. سیریز لوبول په یو ملک کې د هغې دا اهم پیدا وي چې په دې کې یو داسې کلاړي مخې ته راشي چې هغه د پاکستان کرکټ ټیم دپاره بهترین ثابت شي او پاکستان کرکټ ټیم نوم په مخ کې بوځي او روښانه یې کړي. نو په دې سیریز کې تاسو وکتل ملګرو چې د کنګ بابر اعظم نه هم وارو پار خطا و چې څوک ولوبومه او څوک ډراپ کما. نو په بالنګ کې هم تاسو کتلی شئ هر یو کلاړي خپل ځان نه زیات محنت کړی دی او کوشش دا کوي چېرې د ورلډ کپ دپاره زه سلیکټ شمه. په بیټنګ کې هم موږ سره ډېر غټ آپشن دي او هر یو کلاړي د خپل ځان نه زیات محنت کوي. نو کلاړیان ډېر زیات دي او د هغې پرفارمنس هم ستاسو د مخې دی چې یو د بل نه ښه پرفارمنس کوي. نو ورلډ کپ چې کوم را روان دی نو د هغوی دپاره تاسو کوم ټیم سلیکټ کوئ هغه زموږ سره په کمنټس کې شریک کړئ چې څوک پکار دي چې ورلډ کپ دپاره سلیکټ شي. په بالنګ کې هم زموږ سره ډېر غټ آپشن دي. نو تاسو کوم ټیم سلیکټ کوئ او څوک غواړئ چې په ورلډ کپ کې ولوبېږي هغه زموږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ. چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد، پاکستاني کرکټ ټیم زنده باد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی وي. الله پامان.